السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. د پښتو ژبې مشهوره اداکار نازیه اقبال عزتمنو د حسنین ماشوم یعنې چې 12 کاله عمر دی او هغه خپل مور او پلار وژلي دي، د هغه په باره کې داسې خبرې وکړې چې یعنې خپل د ماشومانو نه موبایلونه لرې وساتئ. راځئ مینوال څه ویل دي د هغې د خولې خبرې نن تاسو سره زه په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اړوند زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارل زمون په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. اسانین عزتمنو چې د دیر اوسیدونکي د خپل مور او پلار بې ګناه وژلي دي په څه باندې په ټیک ټاک باندې کله چې نازیه اقبال دا ویډیو کتلې ده په سرو سترګو باندې ژړل دي او ویل دي چې دا خلک کم سیټ ته روان دي او دلته کې په امریکا کې دا خلک کم سیټ ته روان دي، دلته کې خلک ورسته وځه ترقي کوي او په پاکستان کې خلک ورسته وځه یعنې ښکته ځي او خپل مور او پلار او خویندې ورونه وژني. اخر دا ولې چې عزتمند د هغه چې د هر څه نه خبر شوله او ویې ویله چې خپل ماشومانو نه موبایلونه مکمل لرې وساتئ، ځکه چې خپل ماشومان د دغه موبایلونو نه ځکه لرې وساتئ چې دوی پې یا ټیک ټاک سازئ یا پې پبجي گیم کوي یا پې نور څه پې ګوري چې بیا د دوی دماغ عزتمنو انټرنیټ نیولی وي چې بیا پې څوک پې معمولي ورته خبرې وکړي نو هغه پې یو پر وباسي وایي چې ولې تا ماته داسې خبرې وکړه، بیا دغه زوی مجبور شي یعنې تمانچه راولي بیا خپل مور او پلار بې دردۍ سره ووژني. چې عزتمنو څنګه په دیر کې عزتمنو دغه حسنین خلک خپل مور او پلار وژلي دي. دا اوس عزتمنو پولیسو سره دی آیا د دې کومه سزا ورکړل شي، دا دې معاف نه کړی شي، ته د ټولو نه سخته سزا ورکړل شي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.